الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. قابل صد احترام علماء کرام او محترم و مسلمانان ورونو، د الله جل شانه عظیم احسان دے، د الله لوی کرم دے، د الله لوی فضل دے چې مونږ او تاسو یې په دې خپل کور کې ستاسو د دې الفی کلی په جامع مسجد کې د دین په حواله باندې راجمع کړیو. دا نه زما کمال دی او نه ستا کمال دی، دا د الله توفیق دی او الله دې مونږ ته بار بار نصیب. مولانا صاحب تاسو ته مخکې یو دوه څلور خبرې ډېر عجیبه او د نچوړ وکړې چې د دین ډېرې شعبې په مخ د ځمکې باندې د دین خدمات کوي او لګیا دي، او الله دې ټولو له توفیق نصیب کړي. دغه شعبې د دین چې کله د حقانی علماو په نگرانی کې چلیږي، نو دا د امت د پاره رحمت دی او خیر دی او برکت دی. خو که چرته دغه شعبې د حقانی علماو په نگرانی کې نه وي، نو دا د امت د پاره مصیبت دی او زحمت دی، بلکې دا سبب د هلاکت او د تباہی دی. زمارونو کله چې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په حکم باندې خپل وطن پریښود او شام ته هجرت وکړ، او بیا یو معشوم بچی پیدا شو. د معشوموالی په حالت کې، د پيو سکلو په حالت کې الله ورته وی چې دا مور او دا بچه ستا دا بیبی مبارکه او دا معشوم بچه دا بوزه.
جبریل علیہ السلام راغے سورلی راوسته پی سوار شو نو چې کم مقام کې با داسې ترو تازه ونی بوټي اوبه راغلې نو نبی علیه السلام به تپوس وکړو چې دلته کې به موږ کوزیږو نو دا مشران مخکې راولي دا دوی مخکې راولي مخکې راشي ښه وایي داسې نږدې راشه کرسۍ لرې راله نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله دوی را روان دي په لاره او یو ښایسته او تر و تازه مقام راشي آب و گیا پکې موجود وي نو ابراهیم علیه السلام تپوس وکړي چې زموږ د کوزېدو ځای دا دی جبریل علیه السلام ورته وایي نه مخکې آخر دا چې داسې یو مقام ته راورسېدل چې لق و دق صحرا ده نه پکې اوبه شته نه پکې ونه شته نه پکې بوټی شته نه پکې انسانان شته هیڅ چیز پکې نشته عربی کې ورته بطحا وایي کاڼجنه ځمکه ده سنګریزه ده جبریل علیہ السلام ورته وایي دا ستاسو د کوزېدو ځای دی اوس چې کعبه مبارکه آباده ده الله دې ما او تاسو ته بیا بیا دیدار نصیب کړي د کعبې مبارکې دروازې نه 2 میټره په فاصله باندې یو ځای کې وې دلته کې دا ستاسو دی کعبه نه وه د کعبې دیوالونه نه وو طوفان نوح کې دا کعبه ورانه شوې وه د پاسه پې خټې خځلې پرېوتې وې چاته پته نه وه چې دلته کې کعبه ده ځکه مخکینی قوم ختم شوی و وروستو چې کوم خلک راغلي وو هغوی ته پته نه وه نو وې دا ځای دی دلته کې وې ښه جبریل علیه السلام ته په خپله مخه لاړ حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپل بیبی مبارکه د حضرت هاجره بیبی او د حضرت اسماعیل علیہ السلام د خپل بچوړي د پاره د خوراک څه سامان او سلګې ډېرې اوبه راغستلې وې دې کې روان شو چې روان شته نو بیبي ورته وایي چې تا موږ چاته پرېښودو دلته خو هېڅ څوک نشته بیا هغه غږ نه کوي بیا ورته وایي چاته دې پرېښودو 3 پیرې دې تپوس وکړو نو بیا ورته وایي چې تا موږ دلته د الله په حکم پرېښودو ابراهیم علیه السلام راوګرځېد وی او هغې ورته وایي ښه ده نو اذن لن یضیعنا چې الله ته دې پرېښودو نو اوس به موږ نه بربادوي حفاظت به کوي الله زموږ نو چې کله د دې خپلو بچو نه ابراهیم علیه السلام پناه شو نو د الله نه دعا وغوښته رب اجعل هذا بلدا آمنا اے خدایا دې ځای کې چې دا صحرا ده دا سنګریزه ده دا کاڼجنه ځمکه ده آبادي نشته خدایا دلته یو ښکلی کلی جوړ کړي او د امن والا کلی جوړ کړي وارزق اهله من الثمرات او دغې خلکو ته د دنیا چې څومره ضروریات دي دا وله په مفتو کې ورکړي د حرم محترم چې څومره ځمکه ده په بعضې طرفونو باندې ډېره ده او بعضې لږه ده 14 کیلومیټره 12 کیلومیټره حتی چې د حدیبیې په طرف باندې 20 کیلومیټره فاصله ده دغه
داسې ده چې په دې کې زرخیزي نشته، اطرافو ته کیکر ولاړ دي یا د غرقد ونې او بوټي دي. پخپله په مکه مکرمه کې اوبه نشته، د هغې په اطرافو کې اوبه نشته، لرې لرې چې د حرم د حدودو نه وځي نو بیا پټي دي. عرب ورته مزلې وایي. دغلته نږدې اوبه نشته. ابراهیم علیه السلام یو جامعه دعا وکړه، ربنا اے زما پروردگار دا کلی رب اجعل هذا بلدا آمنا، کلی آباد نو دلته کلی آباد کا، چې کله آباد شو بیا وروسته ورله بله دعا کوي، رب اجعل هذا البلد آمنا. مخکې نکره ذکر کړې وه، کلی نو کلی جوړ که خدایا، بیا یې معرفه ذکر کړه چې دا کلی خو دې جوړ که، خو اوس د امن کلی که، او دې خلکو ته نعمتونه د دنیا ورکه بې تکلیفه، چې زمینداري پې نه کوي ورته میلاوي، خواري او محنت پې نه کوي ورته میلاویږي. یقین وساتئ چې مکه مکرمه کې د وخت او بې وخته ټولې میوې په هر وخت کې موجود، او داسې ترو تازه ته به وې د دې دیوال نه شاته پټې دی او د هغې نه راوړي. واړه واړه بادرنګ دونه پوټې پوټې کچا او بلکل هغه پرخه به پې پرته وي، او په مڼه کې چې داغ ولګېد بس دا ایکسپایر شو وې غورته. 12 بجې به د کمیټۍ ګاډۍ راځي لرې. دا د ابراهیم علیه السلام یوه دعا وه، یوه دعا دا ابراهیم علیه السلام کړې وه، هغه الله منو عن قبوله کړه. او یوه دعا یې بله کړې وه، ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم. اے خدایا دا سوال درته کومه چې دې خلکو کې د دوی د دې خاندان نه یو پیغمبر راولېږه چې د هغه 4 ډیوټیانې وي غټې. یوه ډیوټي به یې دا وي چې به د الله قرآن خلکو ته وایي، د خدای د قرآن تلاوت به ورته کوي آیتونه. عربو له قرآن ورته، هغې قرآن ویلی شو، خو یاد وساتئ زما وروڼو په قرآن مجید کې داسې الفاظ شته چې سره د عربیت نه هغوی په هغې تلفظ نشو کولی، سره د عربیت نه هغه ویلی نشو. نو او ته رسول الله مبارک یتلو علیهم آیاته کې په دې کې یا آیتکه کې چې په بل آیت کې راغلی په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا عرب دي، خو ګورې د بعضې ټکو تلفظ به نه ورځي، د بعضې الفاظو ویل به دوی نشي کولی. د قرآن په اول سر کې الف لام میم راغلی، اوس که دې باندې زمونږ دپاره زور زیر نه وي نو مونږ به وایو چې دا به علم لفظ وي، که دا به علم لفظ دي، که دا به علم لفظ دي. دقه رنګې قرآن شریف کې بعضې الفاظ داسې راغلي چې زمونږ د خپلې پوهې مطابق د هغې تلفظ یو شانتې دی او الله پیغمبر علیه السلام ته بل شانې ښودلی، لکه بسم الله مجریها و مرساها. اوس دې ته لاندې دا اوږد زیر لیکلی دی ډېر، لکه که تاسو قرآن مجید کې خیال کړئ نو د ابراهیم د دې هینې لاندې اوږد زیر لیکلی، او اسماعیل اسحاق د دې په دې میم باندې او د اسحاق په دې ښې د پاسه ولاړ زور لیکي، دغه د الف کار کوي، او دا چې لاندې ورته لیکي دا د یې کار کوي. سلیمان په میم د پاسه ولاړ زور دی. او دا کتابت چې د رسول الله مبارک نه څنګه راغلی دقسې به یي، که تا پکې اخوا دېخوا وکړه دې
دیتا کتابتی تحریف ہوئی دا هم په تحریف کی راځي اوس زما د عقل تقاضا دا ده ستا د عقل تقاضا دا ده چې بهی د ریت اعلان دی زیر لیکلی نو دا ټکی د مجریها وویل خو د مشهور قرائت په بنیاد باندې دا مجریها دی مجریها نه دی یتلو علیهم آیات د پیغمبر یوازې به وارده شوه چې خلکو ته به د الله تعالی د قرآن د هغې د آیتونو د رکوګانو تلاوت ښیي کوي به یې ورته نو زده کوي به یې که نه او بیا یې ورته ده ویعلمهم الکتاب یو طرف ته به ورته الفاظ درست کوي او بل طرف ته به ورته د هغې معنا او د هغې ترجمه او د هغې که چې کوم مسائل ذکر دي او د هغې سره چې کومه تشریح متعلق ده چې هغې ته د علم په اصطلاح کې تفسیر ویلی کېږي دا به ورته ذکر کوي دا به ذکر کوي یو صحابي دی عدی ابن حاتم مشهور صحابي دی او د ده نه د ښکار په متعلق زیات روایات چې راغلي هغه د ده نه مروي ځکه دی په داسې علاقه کې اوسېده چې دوی به ښکار کو د ښکار مسلې به زده کولې د نبي علیه الصلاة وسلام نو قرآن شریف کې یو آیت الله نازل کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود پخوا د شپې به هم روژه وه ماښام به د روژه ماته نه کړه اوده به شوې بس اوس د خوله بنده ده اوس به نه اوبه څښې نه به چای څښې نه به ډوډۍ بیا به که سړی رایښ شو د پېشمني په ټایم کې به خوراک بند خلکو باندې ګرانه پېښه شو الله دغه حکم بدل کړ دا آیت راغی چې تاسو خوراک څښاک کوئ د شپې هغه وخته پورې چې تاسو ته د تور مزي نه سپین مزي راښکاره شي اوس عدي ابن حاتم عربي دی په عربۍ پوهېږي ژبې عربي ده خو هغه د ځان سره یو تور تار کېښود او یو سپین تار کېښود او سات په سات به یې کته چې دا تور تار به کله د سپین تار نه را جدا کېږي سپین به ترې کله را جدا کېږي نو خو ډېر ناوخته شي په توره تیاره کې خو د تور او د سپین تار پته نه لګي که یا راغی رسول الله مبارک یا رسول دا خو ډېر ناوخته شو دا خو نور چې دغلته راوختو نو ما ته پته ولګېده چې دا سپین تار دی او دا تور تار دغه وخته تور او سپین تار یو شان رسول الله مبارک ورته فرمایي انک لعریض القفا ستا دا سټ خو ډېر بلند دی ځکه د تور تار نه مراد د شپې توروالی دی او د سپین تار نه مراد د سبا راختل دي چې څنګه شپه ختمه شي او د غره د څوکو نه که کوم طرف ته غر وي سپینوالی شروع شي نو به دا سبا وختو دا سپین تار دی او دا شپه تور تار دی معنی دا وه چې د شپې ته خوراک څښاک کوه خو چې کله سبا وخېږي بس بیا خوراک څښاک بند نو هغه عرب دی ژبې عربي ده انګریزي ژبه نه ده اردو او پښتو ژبه نه ده خو د هغې د پاسه هم به دې عربۍ باندې نه پوهېده نو ځکه یې ورته وایي چې ویعلمهم الکتاب د پیغمبر بله ذمهواري هغه دا ده چې کتاب به ورته ښیي د هغې مطلب او د هغې معنا او د هغې په مقاصدو باندې به یې پوهېږي دا د نبي علیه السلام ډیوټي وه او بیا ورته وایي والحکمت حکمت به ورته ښیي د حکمت ډېرې زیاتې معناګانې ته علما نشته خو یوه معنا اسانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې هغه تشریح او هغه تفسیر د قرآن مجید دی
قرآن مجید کی اللہ ویلی دی اقیم الصلاة، اقیم الصلاة موز کوئی، آتو الزکاة زکاة ورکوئی، من شهد منکم الشهر فلیصم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دا شریعت دا غٹو غٹو احکامو دا پارا ٹکی راغلی قرآن مجید کی. منز کوئی سنگ منز کو منسی ستوئی رسول اللہ مبارک صحابو توئی صلو کما رأیتمونی اصولی ما تبوری منزے ہوتاو علکہ دا قیام شو دا قیدہ شو دا رکو شو دا سجدہ شو ترتیب ہوتا برابر. روجے ہوتاو خود لا حاجی ورتاو خود احرام باو کیو منا تبلاٹ شیو عرفات تبلاٹ شیو واپس پا مزدلفی تراشی شیطانان باولی قربانی باو کی سر باو خرے تواف زیارت باو کی حج پورا شو او پا دیر دوٹا کو پورا نشد اما چی سنگو گی حتی چی حج کے نو پوستے کے بدی اوزی خوالی بدر نوزی خوالی او شیطان بدر تا پا دیز لکی دا خبر دارا چاہی چی بیا با نرازم بیا با نرازم منا زمان خو بنیادو خط خیال کمرالا خو چی کل اخپلی کمری ترالی کنا شیطان خودی ہویشتو خودی گس گنبت که خو شیطان با دونا کانڈو لیسنی چی تور پس دونا او بسم اللہ اللہ اکبر بوئی دسی بنو جستا پا میرمن راو لگم تو خوچی کم دیانو زل پسی پاکستان نراغن یو بی چپڑا راگستی وڈازر ڈازر 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 یو دا غبل طرف نکانی را خطا که ما چشمی پسترگو بی دا زی پلنو چا ٹس شو دا زی ہو لگید خدا دی میں بی خونه باس دا سکی زکو شیطان نیم دا گا دی چشمی در لسترگی با دی اسلم دی کرده اگا یو اگا پولیس والا والا شورتے والا اگا پا دکا کپارویشت اگو تو یا نما فی شیطان هذا شیطان زکو شیطان نیم دغه دی شیطان نو شیطان خطاویش تو خودر نقلاریگی نا بیا در پسی را روان دی کچرتا دا سڑے دوکا کمو دے ہوئی چاو خدای کارلمی بیا مراوالی سمونگا علاقہ کیو سڑے ہو چاو دوی ما تا دی دعا کردی وا حج سنگ سخواندو کو یو خدای تی مسلمان بندو ساکی اوسا ساده و نه پوی دستړی شوی و منگوی خدای منگ طول مسلمانان بیا بیا بوزی او خدای دی مسلمان بنده اوسوید تاسو خیال ترا لگا برا نو چه کل تراش کنا قربانیو کی دا قربانی نفارق شی او پختون خو خامخا چیز کی کنا بغیر چیو نا دا زندگی نا تیریگی او خط رخا چه دی زان دا پا خکڑا مزیدارا او دی لنبل کپڑے دی بدل اکڑی احرام دی لرک خیری خزر در نلر شوی او چه دی اس کلا نو چه دعا که خدای کالمی بیارا ولی خدای کالمی پا ایمان ایمانی ہوئی چه کم در کتلی دی حاجیان نو دسی دا او کدا سی ندا خبر پوشوی ما تا با شیطان پا هر کال دا خبر کولا چه روان بونو میں خدای دی بی خوباستان اس بدر دا کپار ویشتل ترامان نقل آریگی خوچی برالما ملگرو تا بومی چی بایی خب پینٹاسٹک چی پخا گئی اسی شربت شوتا درا پسی مراوڑی صحیح چی پخا گئی دو جی خد چی با اس کلکنا نو ما تا بیوی چی مولی سیب دعا خوگا کنا چی ما با نو ما با اول دعا قسم دے غیر را دی خلی را تا خدایا دا سفر را تکا اللہ بیا نصیب کی اللہ دا سفر را تکا اللہ بیا نصیب کی دا غی یو خپل یو مزا دا یو خوند دے یو لذت دے اللہ دے مونگ تا نصیب کی بار بار چی دا خوند دی واغست یو دیر مالدار سڑے راگلے حج دا 2005 خبر دا دیر مالدار سڑے دولت من سڑے دا دین مخ کی چتانو راگلے اور پتی کروڑ پتی سڑے نو آگا دا دین مخ کی چتانو راگلے چی دا دی حرم شریف دا تقدس دا غی اغا لذت او دا غی خوند او دا غی مزا او دا غی دا جمع منز او بیا دا سودیس سے پا آواز دوے چی قرآن اس نازلی کی چی دایو قتل
نو ما ته یو ورځ وایي چې حضرت میرا تو خیال ہے کہ میں ہر رمضان میں یہاں آ کر رمضان یہاں گزاروں. ما ورته وی رمضان بھی یہاں گزارو اور حج بھی یہاں کرو. هر کال حج لرازه پتا څه دي مونږ خو خوارپڼک مولیان یو. که چا راته ووایي چې حج د دې بوزمه زه به نن هم چا خبر کړې وه ما زه سم سړیه پیسې راوړله ما تا ته خو د پیسو څه کمی نشته اسباب وسایل الله درکړي هر کال حج ده ځه که نه او عمرې لم راځه دلته کې روژه ټوله تېروه خوند دی یو مزه ده یو لذت دی خو افسوس خبره دا ده تبلیغیان حضرات وی یہ چل کر دیکھنے کا راستہ ہے دیکھ کر چلنے کا راستہ نہیں چل کر چې ورننوتې که نه نو پته به درته ولګي د دین هره یوه خبره یوازې تبلیغ نه تصوف علم یو ورانکار سټوډنټ چې په سکول او په کالج کې وي چې استادان هم ترې تنګ دي ځکه د سکول سټوډنټ د کالج سټوډنټ دوی د خپلو استادانو د نیک نیم یې ښودلی یو زیاتي نوم یې وله ښودلی او د کافر زامن دي ته وایي دونه تجربه ده چې طابق النعل بالنعل خټه د ګټه سره لګېدل دي داسې زبردست نوم ورته کوي چاته چیپړ وایي چاته اجړه وایي چاته په خدای یقین وکړه دلته شته که نه سټوډنټان په ایمان یو اوس پاسوم ووایه په ایمان چې تاسو چې کوم دی نو استاد د نیک نیم ښودلی که نه دی دغه شرپسند د شاګرد راوله او راسه ما سره مدرسه کې داخل کا بیا زما سپلی چې راخلي فخر ګڼي بیا زما سپلی زه ځان نه یادوم د استاد د استاد سپلی په خپله لمنه باندې پاکوي فخر ګڼي چې ما د استاد سپلی هلکه مولیانو طالبانو داسې ده که نه تاسو خانه کوئ که نه که نه غریبانه خو نور نه خبر نو تاسو خو څه وایه که نه سړیه زه تقریر دونه نه اوږدومه ستړی یم مرۍ مې خرابه ده بیمارم یمه بس یو ګنټه دوه به نور کوم نور تعدیمې ده بیا ځمه تاسو ما ته فکر دی ښه یو ځل خو درود شریف ووایه که نه نو دا خبرې ورته وکړې ویعلمهم الکتاب والحکمت حکمت به ورته ښایي د دانایۍ خبرې دانایۍ د هوښیارتیا خبرې نو د پیغمبر هره خبره د هوښیارتیا او د دانایۍ ده که نه ده ده که نه د پیغمبر خبره به یو هغې کې به حکمت نه وي هغې کې به دانایي نه وي هغې کې به فلسفه نه وي فلسفه به پکې خو ما او تا ته هغه فلسفه معلومه نه ده او حکمت په داسې طریقې سره څوک دین ته رابلل هم دي چې هغه پوه یم شي چې خبره خو یې ما ته وکړه دا داغ زما په پوزه دی خو دا ملا راته نیر نه وایي چې ستا په پوزه داغ دی دا پاک دې ته هم حکمت کوي د هغې یو مثال درته ووایم ستړي شوي خو ډېر نه یم زه خو دمه یم ټوله شپه مې چې کوم دی نو بېګا او نن د ورځې ټوله شپه مې خوب کړې حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسی د جنت سرداران د فاطمه الزهرا د زړه ټوکړې د حضرت علی کرم الله وجهه بچوړي دا دواړه دي په دې کې یو بابا راغی مشر بابا اودس چې اودس یې وکړه هسې ځان اړیت خړیت زه اودس وکړو اودس نو دا یو بل ته وایي چې دی بابا خو ځان ښه پلید د دې نه خو یې نه اودس او موږ واړه یو که ده ته وایو چې بابا اودس دې غلط وکړو نو قار به شي او که قار نشي نو هسې خو به خفه شي اوس د بابا زړه هم دردمن کول نه غواړي او بابا ته خبره هم کوي نو د حکمت نه یې کار واخیست
بابا سره خبره وکړه وی بابا زما دا ورور وایي چې ستا دا اودس غلط دی او زه ورته وایم چې نه زما اودس ټیک دی ستا اودس غلط دی موږ په نمبر دواړه اودس کوو وګوره چې زموږ په دې اودس کې کومه غلطي ده خیال کوه نو اول حضرت حسن اودسو ما خو د چا بچوړي و نو صحابه دي نو ښکلی اودس یې وکړ نو بیا حضرت حسین او بابا ورته ښکته پورته ګوري موبایل یې ورته لګولی دی ټول هر څه یې ترې ریکارډ هغه ورته بچیا ستاسو اودس ته دواړو ټیک دی زما دا غلط پوه یې که بابا یې پوه یم که خفه یم نه که الټی ښه خوشحاله که بچی ستاسو اودس ته دواړو ټیک دی اودس زما غلط دی ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن دا خدای دین ته چې خلق رابلې په حکمت برابلې دا به ونه چې مړه دې څخه خولې ته دې ګوره مړه دې څخه مخ ته دې نه دا به نه کوي نرمه خبره به وته خوږه خبره به وته او وعظ چې کې په سختو الفاظو باندې به نه کې چې ټول جهنمیان یې دا چې خدای مې خو بس سړیتوب دې کې نشته نه 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 دا خبرې به نه کوي داسې لږ لږ به یارې او داسې لږ لږ به خوشحالې ترغیب به هم ورکې ترهیب به هم ورکې نو والحکمت د پیغمبر احادیث دا د پیغمبر په ډیوټۍ کې راغله چې دا به متخی د دین احکام د پیغمبر په احادیثو کې څه دي خو د دین احکام دي بیا ویزکیهم او تزکیه به کوي تزکیه دا د باب تفعیل مصدر دی دا علماء د پاره دا یو درې ټکي ویم د زکات نه ماخوذ دی زکای یزکو زکاتن زکات زکواتون دی پاسه و متحرک ما قبل مفتوح الف بدل ش زکاتون کنه زکات وی پاکوالی قرآن کې الله تعالی ته یقیم الصلاة و آتوا الزکات د دې مال نه یو خاص اندازه د اته لرګه د مال دی پاک کا زکه دی زکات دی او ساخ الناس ویلی د خلکو خیری د مالونو خیری دی نو چې دا کپلس خاله او خیره نه دا به پاکیږي په انزلو باندې او مال به پاکیږي په زکات ورکولو په صدقه ورکولو اوس راغه دا د مجردونه مزید تراغه زکا یزکی تزکیه باب تفعیل شو او دیخ کی خاصیت دا ده چې دا باب با په مجردو کې هر څه چې وي خو دلته چراشي متعدی بشي نو د پیغمبر په ډیوټۍ کې ښودله دا خبره چې ویزکیهم پیغمبر به دا کار کوي چې دا خلق با د ظاهر او باطن د دواړو پلیتو ګندګونه پاکي ظاهري پلیتی به په بدن نه پریدي لکه دا منځ ور سره نه کیږي دا کپړې دی پلیتی دي دا بدن دی پلیت دی د سره منځ نه کیږي علما د ویزکیهم نه علم تصوف ثابت چې علم تصوف د باطن سره تعلق لري د زړه سره تعلق لري د دې وجه نه د دواړو جهانو سردارو فرمایي ان فی الجسد لمضغه په دې بدن کې دننه یو ټوکړه ده د غوښې اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې دا خوا ټول بدن بخي و اذا فسدت فسد الجسد كله کله چې ورانه شو ټول بدن بکوږي الا وهي القلب ازړه دا زړه د بدن بادشاه دی هم د دې بدن د اجزاو بادشاه دی هم د دې بدن د روح بادشاه د بدن د اجزاو بادشاه دی هغه ځای نه حکم کیږي دماغو ته د بادشاه د طرف نه حکم کیږي دا یو وزیر دی دماغو ته ستا دا غوږ ناصافه
وسوځېده نو دې زړه فورا دماغ ورته ووایي چې دې لاس ته ووایه چې دې غوږ ته ځان ورسوي نو دا په سیکنډونو دا په منټونو کې نه کېږي دا څه د پاکستان حکومت نه دی چې سړک بدله اوس منظور کړي جوړوي بیا 15 کاله پس تاسو خیال ته راله دا قانون الهي دی دا قانون الهي په سیکنډونو نه مخکې کېږي ګنې زه ته په ایمان یې ووایه چې په موټر سایکل باندې سوري په سایکل سوري یا ډرایوینګ کې په موټر کې رواني او تا ته مخې ته څه شی راغی نو اټومیټک فورا ستا خپه بریک لځي ګوته دې ارن لځي لاس ته چې کوم دی ګیر لځي چې تیز وړوکی ګیر راواخلم داسې ده که نه ده څه خانه خو کوئ که نه 2 ګنټې نه کومه بس کومه بس دی ځکه تاسو ستړي شوي یئ تاسو په خبره پوه شوئ دا کارونه دي اټومیټک غیر ارادي طور داسې کېږي چې دا زړه حکم کوي دماغو ته دماغ حکم کوي سترګو ته نو هلته وګوري دماغ حکم کوي غوږ ته نو غوږ خلک داسې کوي چې دا ماما څه وایي او لاس چې مچۍ وبنګېدل چې داسې کې نو د ندیم قاري صاحب پټکې باندې ووت ځکه ته خو د مچۍ نه ځان بچ کې تا ندیم قاري صاحب ته څه خیال دی تاسو خیال ته راځي خبره دا اټومیټک نظام دی خدای ستا په دې بدن کې ایښودلی دی دا د دې وجود دپاره بدن بادشاه دی او د روح دپاره بدن بادشاه دی که دا زړه تا پاک وساتو هلکه دا به پاک څنګه ساتلی که هینځې وې نه هینځې به یې نه چې دې ووینځو خو کار دې وکړو بیا خو ثواب دارین دی دا زړه به پاک ساتي دا په اذکارو باندې به پاک ساتي دا په اعمالو باندې به پاک ساتي دا په تلاوتونو باندې به پاک ساتي دا په منځونو باندې به پاک ساتي دا د دین سره په نسبت باندې به پاک ساتي دا په نیکو مجالسو کې د ناستې په برکت به پاک ساتي د علماو سره په نسبت او په تعلق به پاک ساتي څنګه چې خوراک دې وکړو او خوراک زهریله و د هغې نه به هغه لاړ شي سټامیک ته دې معدې ته به راشي معدې ته چې معدې ته لاړ شي نو د دې نه به وینه هم جوړېږي او د دې نه به فضله هم جوړېږي فضله به باتروم ته لاړه شي او هغه وینه خرابه ده هغه د جراثیمو ډکه ده نو هغه به زړه ته لاړه شي بیا به چاڼم شي خو بیا هم پکې جراثیم موجود دي نو کله به وی چې دا ځای مې خوږېږي کله به دا اوږه مې خوږېږي کله به خېټه مې خرابه شوه کله به ملا مې خوږېږي کوږ وږ کېږي به ولې هلته خوراک وران راغلی دی هغې کې جراثیم تللي دي او روحاني طور دا ده چې دا شیطان ورته دلته ناست دی شیطان ورته دلته ناست دی حدیث شریف کې راغلي ان الشیطان جاثم على قلب ابن آدم اذا ذكر الله غفل واذا او اذا ذكر الله خنس واذا غفل وسوس شیطان د انسان په دې زړه دا زنګونان مات کړي او پړیخ پې پروت دی وسوسه ورته کوي قرآنې ورته جوړوي نو که چرتې دا سړی د الله د ذکر نه غافل و نو شیطان ورته وسوسه وکړي نو وینه ګنده شوه که ګنده نه شوه دغه وینه ستا بدن کې ګرځي که نه بلډ سرکولیشن دا د دې وینې زما او ستا یو شانتې دی اوس که ما ذکر نه کو الله مې نه یادو تلاوت مې نه کو نفل مې نه کول د دین خبره مې نه کوله د دین خبره مې نه اورېدله نو بیا به څه چلي بیا به دا لاس ورانکاری شي نو غلا به کوي هلته د شیطان وسوسه پکې راغلي بیا به دا سترګې ناکاره شي نو دا سترګې به حرامو ته ګوري به که نه به ګوري موږ چې په لار روان یو د چنګچیان هم ټول چاڼ کړه که چاڼ هم نه کړه بیا چې دا د الله د ذکر نه غافله شي نو بیا به جینکۍ په بازار کې مارکیټونو کې شاپینګ کوي که نه به کوي پوهېږئ په دې خبرو
شاپینګ به کوي که نه به کوي او چې شاپینګ کوي نو د دکاندار سره به لاپینګ کوي که نه به کوي او چې لاپینګ کوي نو چاپینګ به کوي که نه به کوي دا اول نظر تبلیغیان حضرات وایي دا سترګې بندې که محفوظې که د دې حفاظت وکړه ځکه دا د شیطان د غشې نه وبشه په کوم ځای چې لګي نو سیده به لګي نو چې دا کله ستا دا ژبه د ذکر نه بنده وه د تلاوت نه بنده وه د نیک عمل نه بنده وه نو دا سترګه دا غوږ دا پوزه دا هر څه به غلط استفاده ځکه هلته د زړه حکم کوي که نه زړه خو پلید شوی دی دماغو ته حکم کوي دماغ خو اوس که ډېر د زبر زوی دی وزیر دی خو دلته حکم ورته د بادشاه نه میلاو دی چې بنده که پې بجلي پرېږده چې وتړقېږي دا خلک نو اوس دلته دا بجلۍ بندولو والا سړی خو ښه سړی دی خو د بره نه چا کې اډر کوي هغه ارامي دی هغه نقصاني دی نو بجلۍ د باندې بنده کړي تاسو خو ښه یې مونږ خو بنیاد راغلو دلته ما ته هلکان وایي زمونږ خو 2 ګنټې لوډ شیډینګ وي مې زمونږ خو چې نه وي نو 12 ګنټې لوډ شیډینګ چې نه وي چې وي نو بیا 14-14 ګنټې لوډ شیډینګ دا زمونږ د خپلو ممبرانو مهرباني ده زمونږ سره ممبرانو د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی د ممبرانو دا مهرباني زمونږ سره ده هغې ورته ویل چې داسې پې کوئ ومږئ دا مولیان چې بیا دې اوټونو ته نه راپاسي ما خدایم غره که نو مونږ ورسره سله مږئ مونږ اوټونو ته نه ودرېږو نو خبره مې درته کوله چې دغه زړه ګناهګار شو نو چې ګناهګار شي اوس دا وینه خورېږي په بدن کې نو سترګې غوږونه خوله ژبه دا به غلط استعمالېږي ژبه به غیبت کوي ژبه به کنځلې کوي زما وروڼو د دغې خبرې دپاره مختلف شعبې دي کاري فرما دي تاسو ته مخکې مولانا صاحب مدرسې هم د دقې مقصد دپاره لګیا دي دا علم دی او دا بنیادي څیز دی دا علم د علم نه بغیر به نورې خبرې هره شعبه به صحیح مصیبت تبلیغ هم د دغې دپاره لګیا دی مذهبي سیاست هم د دغې دپاره لګیا دی صحیح جهاد هم د دغې دپاره لګیا دی او تصوف هم د دغې دپاره دا تصوف نوی څیز نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه را روان دی اوس نبي علیه السلام صحابه کرامو ټولو ته بیعت کړی دی چاته یې ویلي غلا به نه کې زنا به نه کې اولاد به نه قتلې چاته یو چاته بل په اعمالو باندې نبي علیه الصلاة والسلام باقاعده بیعت کړی دی په مسلمانۍ خو یې کړی خو په اعمالو یې هم کړی دی یا لکه بل که درته معلوم دی او که نه دی نو د حدیبیې په موقع په 6 کال د هجرت د کیکر د ونې لاندې نبي علیه الصلاة والسلام د 1400 صحابه کرامو سره صرف په دې خبره بیعت کړی و چې موږ به هغې پورې نه ځو چې موږ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بدل نه یاست رمق په موږ کې باقي وي سارا کې باقي وي نو موږ به نه ځو نو د دغې خبرې دپاره دې علم ته ویلی کېږي تصوف دې ته ویلی کېږي طریقت او زمونږ په اسانه اصطلاح کې ورته ویلی کېږي پیري مول خو زمونږ اکثر دا بعضې لا علم تبلیغیان حضرات چې دغه ته لاړ شي پنجاب کې نو هلته د پیرانو وي نو هغه پیر نه یا خو پیر وي پیر نه اخو د چرسو ډیپوي او اکثر بربند ناست دي او ګیرې پاک اخرې دي مړه نو تا کې هم لږ عقل پکار دی که نه دا د څه شي پیر دی د ډوډو پیر دی د خوراکونو پیر دی د قاسم نانوتوي صاحب رحمت الله علیه د یو پادري سره مناظره وه هغه ډېرې مناظرې کوو نو دوی چې مناظرې لاړل دی بار کېناستل دننه هغه ډوډۍ نو هغه ډوډۍ چې یوړه نو هغه د 18 کسانو ډوډۍ وه واپس چې لوښي راوښکل نو پاک د
چې دوی دا خیال چې لس دولس کسان به ورسره دننه ناست چې دوی دننه ورسې یوازې هغه ناست هغه د لسو کسو ډوډۍ غونډه هلې وخوړلې وه نو د نانوتي صاحب سره خپل شاګردان نو نانوتي صاحب خو به 3 بادام خوړل د ورځې مونږ اوس هم یو 2 لپې وخوړل او هغه 3 بادام ډوډۍ نو د شاګردانو یو بل ته وایي چې که په ډوډۍ کې مناظره شي خو بیا زموږ صاحب بایللې ده زموږ صاحب په ډوډۍ د خوراک نه دی دا خبره نانوتي صاحب ته ورسېده نو دی بچیا 2 جواب ووایي یو جواب درته هسې د موقع په مناسبت کوم یو حقیقي کوم موقع مناسبت دا ہے کہ بڈوڑی خوراک کے مقابلے شو تو ہم اس پادری کے مقابلے میں بینس کو لائیں گے دادا وہ مقابلہ کے بس شہر آولو میخا بارا آولو اتی بارا آولو سنڈا بارا آولو دادا پلار دے اس طرح بیا مقابلہ سنڈا خوزان نا 2 مانا گیا خوری تیو گئے کا بیاو تووی وی زیادہ کانا کمال کی بات نہیں ہے کم کانا کمال کی بات ہے وی دا سے ہو گئی مام پا کوٹا کے بن کئی یو میاش دیم پا کوٹا کے بن کئی یو میاش پس کوزا کرا دی دبا چنگ اسمان خلیتا نہیں ہو لئی مردار با پروتی ہو زبا جوان دیم چی نیٹا میں اللہ نہیں کم کانا یہ کمال کی بات ہے زیادہ کانا کمال کی بات نہیں ہے وی زیاد خوراک دا کمال نہ دے کم خوراک کمال دے نو عرض میں در تدا کو علماء چی پہر لار کی دی نو آغا پیران التوینی نو آغا بکی دولکی می چرسونم بکی گڑاگانیم بکی نو زمان دا پختان خو سادگان خلق دی آغا وی چی پا دی پیر خود دغی تا ویو چی پیر دا دینو دا چی دا پا دی پلانی کلی کی پیر دی دا بام دا کسی غٹرامین نه دا خبر تحقیق بکی اوس نوی او په خوا چې به موږ وخت لګو که نه نو هغې کې په دې 6 نمبرو کې یوه خبره وه دې مشرانو ته پته ده تاسو ته نه ده تاسو نه یې خبر نو یو ټکی به پکې دا وي علم او ذکر پکې شته که د علم فضیلت بیا بیان کړم بیا به د ذکر فضیلت نو بیا پکې دا خبره وکړه چې چا د باشریت پیر نه بیعت کړی نو هغه د حق خپل ذکرونه کوي او چې چا نه یې کړی نو هغه د کلمه تمجید او استغفار او درود شریف دا د سلسل پیرې سار ماښام کوي شته کې مشران تبلیغیان ته نشته زما د خبرې تایید وشو اوس پکې زمونږ دا نوي تبلیغیان نه وي زم دا پکې وایې که نه شو د بړبوک زامنه ولې پکې نه وایي دا خو د پیغمبر نه راغلی علم دی صحابه کرامو نه راغلی علم دی د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت علی کرم الله په سند باندې راغلی دی هسې په انګا بنګا هم نه دی راغلی انګا بنګا باندې هم نه راغلی زمونږ په دې کلي نوم نه علمه خو د یو کلی دی هغه وی چې یو یې زه یادولم یو بل زما یو ملګری و او اوس تلی نشته وی دا د تبلیغ خلاف دی داسې تبلیغ خلاف نو ما ورته وی چې د شهده زویه ما سره سند دی او تا سره هېڅ نشته تا صرف بستره په اوبو کړې نو ته تبلیغي شو زه نه شوم ما وی زما استاد مولانا حمدالله صاحب د ډاګۍ نور الله مرتبه د هغه استاد شیخ زکریا رحمه الله دی د هغه استاد خلیل احمد سهارنپوري دی د شیخ زکریا رحمه الله استاد مولانا الیاس رحمه الله دی دا دی په استادۍ کې شو دا دی په پیرۍ کې هم دی د شیخ زکریا یو پیر هغه خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله دی او دویم پیر خپل تره چا چې د تبلیغ دا سلسله جوړه کړې ده هغه خپل تره دی هغه پیر دی استاد هم دی او پیر هم دی نو مې ته د ډوډو کندو
ته چې کوم دی تبلیغي شو زه نه شوم زه د تبلیغ خلاف شوم زه کافر شوم د تبلیغ خلاف معنا ده که دا خو کافر تبلیغ خو د پیغمبر نه راغلی دی قرآن نه ثابت دی اوس چې زه د هغې خلاف شو نو مسلمان پاتې شوم نو خیال کوه خبرې ته چې هغه پیړان مه ګوره د دې وطن پیر وګوره باشریته پیر عالم زه د علما ملګرو ته دا خبره کوم چې تاسو باقاعدګۍ سره د پیر چې څونه صفات دي ما لیکلي خو د هغې سره سره یوه خبره ته کوم چې په دې زمانه کې دا پیر مستند عالم وي مستند هسې ټنګټوت عالم نه وي چې دی په نحوه صرف اصولو فقه فلسفه منطق حدیث قرآن په دې عبور لري نو دا به پیر چې نه لري نو دا پیر نه دی دا ډوډۍ خلاص دی دې سلسلې دپاره مونږ محنت شروع کړی زمونږ د کشرانو الله پاک دې د دوی په عمرونو کې او علمونو کې برکت نازلي زمونږ په 15 نومبر باندې سالانه اجتماع را روانه ده روحاني مونږ 3 اجتماعات یو هفتوار اجتماع ده د هرې جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مانځه پورې دویم ماهانه اجتماع ده د هرې میاشتې په اول جمعرات باندې د مازدیګر نه واله د ماسخوتنه پورې او دریم سالانه اجتماع ده دا سالانه اجتماع سکال مونږ په 15 نومبر باندې مقرر کړې ده دا وړې وړې اجتماعات مونږ دغې دپاره کوو د ملګرو خپل یو ترتیب جوړ کړی چې فلاني ځای کې به کوو فلاني ځای کې فلاني ځای کې چې دا مسلمانانو ته دا خبره ور ورسوو چې یو خو دا تصوف وپېژني ځکه سکلی نه دی د لرې نه ورته کتلي دي چې هلکه پنجاب کې هغه پیرو او بربنډو ثلاثي مجرد ښکارېدل نو دا به دا د پیران به همداسې نو مونږ ورته وایي نه تاسو راشئ کښېنئ حلوایي دوکان ته لاړې هغې کې قسم قسم میوې پرتې که مټایان او تا ته وایي چې دا 3 ګوټیزې مټۍ چې ده نو دا لږه تروه ده او دا 4 ګوټیزې چې ده نو دا پستم ده او خوږم ده او دا غونډار یې تک تور چې دی نو دا خوږ دی یا تی په ایمان ووایه ستا دې خوله کې خوږوالی راغی یا تریوالی راغی هسې اوبه به پکې راغلي یې جدا خبره ده زما خوله کې به راغی خو خولې کې د دې خبرو په وجه خوږوالی راځي هغه ته خبرو ته ضرورت نشته غلی دی ناست دی خو چې یو بوټی غوندې د هغه تور غونډار نه راولي تا ته ژبه مبارکه راوباسه ته هلکه دا خو ډېره خوږه ده یاره بیا دې ته بله ا دې وڅکله اوه ماشاءالله په هغې دې هم خوله هلکه دا خو تروه ده یار او کاجي صاحب درته نمکپاره پکې راواغېستله نو بیا پکې راشه کوي ګورې هلکه دا خو نمکین هم ده هلکه دا خو زما دپاره بیا ډېره ښه ده زما بي پي کمیږي نو به دا نمکپارې به خورم تاسو فکر ته راله خبره د دین هر یوه شعبه چې ورننوځې نو تا ته بیا پته د خوند ولګي بیعت وکړه کښېنه د یو باشریته پیر مجلس کې کښېنه تا ته پته ولګي چې دا اوس د دې لذت او خوند څه دی نو د دغې دپاره مونږه دا حاضري ستاسو د خدمت کې کړې ده الله دې تاسو له ډېر قدر وکړي ستاسو چې تاسو زمونږ دې خبرې ته دونه کښېناستئ خو دا وعده درنه اخلم زما رونو هتکړۍ را سره نشته ځکه دغه وس خو زما نه دی اوس که تڼهدار ماما درته ووایي چې ګورې نو ته به وایي چې ښځي 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 ګپېږې به عامه و ښځي به 14 پېرې وکړي خیال کې راله زه درته مختصره د ورورولۍ په انداز کې او د دین اسلامي د مناسبت په انداز کې ته ویم چې 15 نومبر باندې زمونږ اجتماع ده لوی لوی علما به ورله راځي روحاني اجتماع ده په دې کې نه ووټ شته نه پکې عقده شته نه پکې چې کومه دی سیکرټري شته او نه پکې صدر صاحب شته خبره پوه شوې خالص روحاني اجتماع صرف
شورا مو دې دپاره جوړه کړې چې یو کار کوي نو چې په مشوره باندې کېږي، ځکه مشوره سنت ده، بغیر د مشورې نه کېږي کار. د مشورې په بنیاد باندې ستاسو خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو به انشاءالله دغه اجتماع ته حاضري کوئ. یاره داسې څوک وایي چې هغه وایي چې او زه به چې نور څه عذر راته الله پېښ نه کړي، والله دې نه پېښوي، زه به خامخا حاضري کوم. دنیا په امید خوړی شي، لږ غوندې لاس اوچت کوي هغه ملګري، سبحان الله سبحان الله ماشاء الله، تقریبا ټولو ملګرو لاس اوچت کړ چې موږ به حاضري کوو. او دا کوشش وکړئ چې هر ملګری د ځان سره 2 کسان نور پیدا کړي، 3 کسان نور پیدا کړي، 4 کسان نور پیدا کړي. ما تاسو ته ووایي چې هیڅ د دنیا خبره پکې نشته، خالصه د دین خبره. لکه نن چې ما دلته دا ټوټه پوټه خبرې وکړې، خالص د دین په بنیاد باندې مې وکړې، نو هلته به خالص علما د دین په بنیاد باندې خبره کوي، د دنیا په بنیاد به پکې یوه خبره نه وي چې هلکه زه به وزیر شم نو بیا به په تاسو د سرو زرو باران خبره پوه او ګیس به هم دله راولم، تش پیپونه به درته خواره کړم او د بجلۍ ستنې به هم درته وکړم، ځکه چې بیا زما وخت لږ دی، 10 کاله پس به پېتارونه دله راکاږم چې بیا ممبر شم. نه نه دا خبرې به پکې نه وي، خالص د الله د رضا دپاره. لکه څنګه چې موږ شبې جمعې له لاړ شو نو هلته کې چې څوک بیان کوي نو دې په ایمان ووایي هغه چېرته تاسو ته دا ویلي دي چې هلکه شبې جمعې له پابندۍ سره راځئ، بله ورځ تاسو کلي ته ګیس درولم، دی ویلي چېرته شوي مولي صاحب ویلي، تجمل شاه مولي صاحب ویلي نه دي ویلي. خبره باندې پوه شوې؟ نو چې هغې دا خبرې نه کوي خالص دیني، نو موږ هم خالص دیني خبره کوو، موږ هم خالص دیني خبره کوو. د دې زما مقصد رد په سیاست نه دی ګنې چې هغوی دی کوي به دا د هغوی کار دی، ابه وزیر یې نو خامخا به تاله کار کوي، دا د خپل جیبه نه لګوي، دا زما او ستا پیسې دي خزانه کې جمع دي، سړک به راله جوړوي، لاره کوڅه به راله جوړوي، دا کارونه به راله کوي. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دغه بنیاد باندې چې انشاءالله تاسو به ډېر کوشش کوئ د هغې دپاره. او اخري جمعه کې به موږ د ټولو علماو ته خطونه کوو چې هر عالم، ځکه چې دغه 15 تاریخ د اتوا په ورځ راځي، 15 نومبر، هر عالم د جمعې په خطبه کې چې کوم دی هغه د هغې هغه خبره یاد دهاني وکړي او ترغیب ملګرو ته ورکړي چې هغې دې کې شرکت وکړي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.